بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږ 11 نمبر درس دی. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أما المقدمة ففيها فصول. فصل في تعريف الاسم المعرب، وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل، أعني الحرف والأمر الحاضر والماضي، نحو زيد في قام زيد، لا زيد وحده لعدم التركيب، ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود الشبه ويسمى متمكنا. تیر درس کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې په لومبي باب کې مصنف اسم معرب دا بیانوي، او بیا مصنف دا خبره کړې وه چې په لومبي باب کې یوه مقدمه ده، درې پکې مقاصد دي او یو پکې خاتمه ده. نو د اما المقدمتو د دې ځای نه مصنف مقدمه دا شروع کوي. نو فرمایي ففیها فصول، چې په مقدمه کې یو څو فصل دي. په مقدمه کې صاحب کتاب دا به 4 فصل ذکر کوي. نو تقدیری عبارت به داسې شي ففیها فصول 4. په فیها کې د دې ها ضمیر نه اشاره دا مقدمه طرف ته شوې ده، یعنی په دې مقدمه کې 4 فصل دي. فصل یعنی هذا فصل اول، دا لومبی فصل دی. په لومبي فصل کې مصنف د اسم معرب تدې تعریف کوي او په مثالونو سره تدې وضاحت کوي. او دویمه خبره د اسم معربو دویم نوم دا به په آخر کې ذکر کوي. نو فرمایي فصل في تعريف الاسم المعرب، وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل، أعني الحرف والأمر الحاضر والماضي. مصنف د اسم معرب تعریف په دې الفاظو سره وکړو: كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل، چې اسم معرب دا به مونږه هر هغه اسم ته وایو رکب مع غیره، چې هغه د خپل غیر یعنی د عامل سره مرکب وي. او دویمه اهمه خبره پکې دا ده ولا يشبه مبني الاصل، او د مبني الاصل سره مشابه نوي. او مبني الاصل دا 3 څیزونه دي: یو حرف دی، دویم امر حاضر دی، او دریم فعل ماضی ده. نو که یو اسم داسې وي چې هغه د غیر سره مرکب وي او د مبني الاصل مشابه نوي، نو مونږ به دغه اسم ته معرب وایو. په دې تعریف کې دا کل اسم دا جنس دی او دا عام دی، دا معرب ته هم شامل دی او مبنی ته هم شامل دی، مفرداتو ته هم شامل دی او مرکباتو ته هم شامل دی. رکب مع غیره دا فصل اول دی. په دې قید سره د اسم معرب د تعریف نه کم مفردات دي، یعنی زید، عمر، بکر، خالد وغیره دا اوتلل، ځکه چې دغه الفاظ دا د غیر سره مرکبو نه دي. دغه شانتي د اسم معربو د تعریف نه کم اسماء معدوده دي، یعنی الف، با، تا، ثا، جیم، دال، ذال وغیره دا ته هم اوتلل، ځکه چې دا د خپل غیر سره مرکبو نه دي. ولا يشبه مبني الاصل
دا دویم قید او دویم فصل دی. په دې سره د اسم معرب د تعریف نه کم اسماء اشارات وغیره دي نو دغه ووتلل. ځکه چې اگر چې دغه اسمونم دي د غیر سره هم مرکب دي لیکن دغه د مبنی الاصل سره مشابه دي. نو که یو اسم داسې وي چې هغه د غیر سره مرکب وي لیکن د مبنی الاصل کې د یو څیز سره مشابه وي نو دغه به معرب نه وي. نو فرمایي وهو دا اسم معرب کل اسم هر هغه اسم دی رکبا مع غیره چې هغه د خپل غیر یعنی د عامل سره مرکب وي د هغې سره یوځای وي په ترکیب کې واقع وي. ولا یشبه مبنی الاصل او د مبنی الاصل مشابه نه وي. مبنی الاصل دې ته وایي چې هغه په اصل وضع کې مبني وي یعنی کله چې دغه لفظ واضع وضعکاو استعمالاوي نو په دغه اصل وضع کې دغه لفظ دا مبني وضع کړی شوی وي. بیا مبنی الاصل دا درې څیزونه دي. مصنف په خپله د هغې وضاحت کوي چې د مبنی الاصل نه زما مراد دا حرف دی. څونه حروف چې دي دا مبنی الاصل دي. دویم امر حاضر دی او د امر حاضر ته دې شپږ صیغې دي. او دریم نمبر د فعل ماضي کم پوره ګردان دی نو خوا کم معلوم صیغې دي او کم مجهول صیغې دي نو دا هم مبنی الاصل دی. اوس مصنف د اسم معرب کم تعریف چې ذکر کو نو د هغې د مثالونو په ذریعه سره وضاحت کوي. نو فرمایي نحو زید فی قام زیدون. په دې قام زیدون کې د زیدون دا کم لفظ دی نو دا معرب دی ځکه چې زیدون دا اسم دی او دا د خپل غیر یعنی د قام سره مرکبم دی او ته دې سره سره د زیدون د مبنی الاصل سره مشابهت نشته دی. نو چونکې د معرب کې چې کم قیدونه دي دغه ټول قیدونه په زیدون کې موجود دي لہذا په قام زیدون کې دا کم زیدون دی نو دا معرب دی. لا زید وحده لعدم الترکیب لیکن د قام زیدون تدین علاوه د قام نه علاوه قطع نظر د قام نه قطع نظر چې صرف مونږه زید دا ځان له واخلو نو بیا به دا زیدون دا زید دا به معرب نه وي بلکې دا به مبني وي. او وجه دا ده چې زید د قامه یا د بل عامل نه علاوه دا د خپل غیر سره مرکب نه دی په ترکیب کې نه واقع نو چې کله په ترکیب کې نه واقع نو دا به مبني وي. نو فرمایي لا زید وحده لعدم الترکیب چې صرف زید یوازې دا معرب نه دی. ولې نه دی؟ ځکه چې دا په ترکیب کې نه دی واقع. ولا هؤلاء فی قام هؤلاء او په قام هؤلاء کې چې دا کم هؤلاء دی نو دا هم معرب نه دی. اگر چې دلته د هؤلاء دا په ترکیب کې واقع دی ځکه چې دا د قام د پاره فاعل جوړیږي لیکن دا بیا هم مبني دی ځکه چې تدې په مبني الاصل کې د حرف سره مشابهت دی. څنګه چې حرف په خپله معنی کې بلې کلمې ته محتاج وي نو دغه شانتې کم اسم اشاره ده نو دا هم په خپله معنی کې مشار الی طرف ته محتاج ده. نو دې وجې نه په قام هؤلاء کې دا هؤلاء دا معرب نه دی مبني دی او د هغې وجه څه ده لوجود شبه بالحرف ځکه چې دا هؤلاء په مبني الاصل کې د حرف سره مشابه دی. دویمه خبره مصنف دا ذکر کوي ویسمى متمکنا یعنی ویسمى المعرب متمکنا چې د اسم معرب ته اسم متمکن دا هم وایي. د متمکن معنی ده زی ورکوونکی چونکې اسم معرب هم رفع نصب جر دی له زی ورکوي نو دی وجې نه اسم معرب ته اسم متمکن دا هم وایي. نو دې ځای پورې په مقدمه کې لومبی فصلو په دې کې مصنف د اسم معرب تعریف ذکر کو او بیا په مثالونو سره د هغې وضاحت وکړو. بیا فرمایي فصل یعنی هذا فصل ثانی
حكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، أو تقديريا نحو جاءني موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. تدې عبارت پوری په دویم فصل کې مصنف د اسم معرب حکم بیان کړی دی او بیا یې په مثالونو سره تدې وضاحت کړی دی. نو فرمایي چې د اسم معرب حکم دا دی چې د اسم معرب آخر د عواملو د اختلاف د وجې نه دا به بدلیږي، خوا که دغه اختلاف لفظي وي او یا تقدیری وي. د لفظي مطلب دا دی چې په لفظونو کې دغه اختلاف د ښکاره وي، مونږ وینو چې دلته دا لفظ د عامل د اختلاف د وجې نه بدل شوی دی. او تقدیری مطلب دا دی چې په ظاهرا په الفاظو کې څه تغیر او تبدل نه وي، لیکن په پټه باندې او فرضي طور باندې دغه لفظ دا مختلف کیږي. نو فرمایی حکمه یعنی حکم المعرب ان یختلف آخره چې تدې آخر دا مختلف کیږي باختلاف العوامل د عواملو د اختلاف د وجې نه. او بیا ته دغه اختلاف دو صورتونه ذکر کوي. یو صورت دا دی اختلافا لفظیا چې دغه اختلاف دا لفظي وي، په لفظونو کې ښکاره وي. نو تدې مثالونه بیا مصنف ذکر کوي لکه جاءني زید ورأيت زیدا ومررت بزید. نو په دې دریوړو مثالونو کې دا کم زید لفظ دی. نو په لومبي مثال کې دا مرفوع دی ځکه چې په دې باندې جاء عامل رافع داخل شوی دی. جاء دا غواړي چې دا زید دا زما د لپاره فاعل شي، نو جاء د زید لا ضمه ورکړې ده. په دې دویم مثال کې رأیت زیدن په دې کې په زید باندې رأیت فعل داخل شوی دی، نو چونکې رأیت د لپاره ضمیر فاعل دی نو هغه دا غواړي چې دا زید دا زما د لپاره مفعول شي، نو رأیت زید لا نصب ورکړی دی. او په دریم مثال کې ومررت بزیدن په زید باندې با حرف جار دا داخل شوی ده او دا با جاره دا غواړي چې دا زید دا زما لپاره مجرور شي، نو با حرف جار دی لا جر ورکړی دی. نو په دې دریوړو مثالونو کې د زید دا لفظ دا بدل شوی دی. په لومبي مثال کې په دې باندې د ضمې تنوین دی، په دویم مثال کې په دې باندې د زبرونو تنوین دی، او په دریم مثال کې په دې باندې د زیرونو تنوین دی. نو د عواملو د اختلاف د وجې نه تدې آخر بدل شو. لہذا جاءني زید ورأيت زیدا ومررت بزیدن کې دا زید دا معرب دی. د اختلاف دویم صورت دا دی چې د عواملو د وجې نه دغه اختلاف کم د لفظ په آخر کې وي، نو دغه اختلاف دا تقدیری وي. او بیا مصنف د هغې هم مثالونه ذکر کوي. نو فرمایي نحو جاءني موسی ورأيت موسی ومررت بموسی. نو په دې دریوړو مثالونو کې کم موسی لفظ دی دا معرب دی او تدې آخر دا تقدیری طور باندې بدل شوی دی. په ظاهر کې په لفظونو کې د موسی کم آخر دی دا نه دی بدل شوی، لیکن تقدیرا او مونږ به داسې فرض کو چې د موسی آخر دا بدل شوی دی. لومبي مثال کې به موسی دا به مرفوع وي په ضمې سره، په دویم ځکه چې دا د جاء د لپاره فاعل جوړیږي، او په دویم مثال کې دا موسی دا به منصوب وي په فتحې سره ځکه چې دا د رأیتو د لپاره مفعول به جوړیږي، او په دې دریم مثال کې دا موسی دا به مجرور وي ځکه چې دا د با حرف جر د لپاره مجرور جوړیږي. او چونکې موسی دا اسم مقصور دی تدې په آخر کې الف مقصوره ده او کم الف دی نو دا حرکات دا نه قبلی، نو دې وجې نه تدې اعراب دا به په درې وړه حالتونو کې تقدیري وي. نو د معرب د حکم حاصل دا شو چې د معرب آخر دا به د عواملو د اختلاف د وجې نه دا بدلیږي. که عامل رافع وي نو د معرب په آخر کې به ضمه راځي، که عامل ناصب وي نو د معرب په آخر کې به نصب راځي، او که عامل هغه داسې وي چې جر ورکوي نو د معرب په آخر کې به جر راځي،
او بیا دغه اختلاف خوا که دا لفظي وي او که تقدیري وي. اوس راځو مونږه د عبارت حل او په دې کې چې کوم نحوي فواید دي نو انشاءالله تعالی دغه نحوي فواید به مونږ ذکر کوو. نو فرمایي فصل فی تعریف الاسم المعرب. الاسم المعرب دا په خپل منځ کې موصوف او صفت دي او د دې په باره کې مونږه قاعده ذکر کړې وه چې کله دوه اسمونه وي او دواړه په افراد، تثنیه، جمع او تذکیر و تانیث کې مطابق وي نو دا به په خپل منځ کې موصوف او صفت جوړیږي. نو دلته الاسم المعرب دواړه اسمونه دي، دواړه معرفي دي او دواړه مفرد دي، لہذا دا اسم دا موصوف دی او معربي دا ولا صفت دی. بیا دا دواړه د تعریف مضاف دپاره مضاف الیه جوړیږي. وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل. وهو دا و حرف عطف دی او هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده او دا كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل دا جمله ولا خبر دی. بیا په دې خبر کې دا کلو دا مضاف دی او دا اسم دا موصوف دی او رکب مع غیره دا ولا صفت بیا جوړیږي. او مونږه قاعده هم ذکر کړې وه چې کله د نکرې نه بعد فعل راشي نو دغه نکره دا به په ترکیب کې عام طور باندې موصوف وي او دغه فعل دا به ولا صفت وي. نو دلته هم د اسم نکرې نه وروستو فعل راغلی دی نو اسم دا موصوف دی. اسم موصوف رکب صیغه واحد مذکر غایب فعل ماضی مجهول او هو ضمیر دا د رکبه دپاره نایب فاعل دی او دا قاعده هم مونږه ذکر کړې وه چې کچرې فعل مجهول وي نو هغه به نایب فاعل غواړي او کچرې فعل معلوم وي نو هغې له به مونږه فاعل راوباسو. نو رکبه صیغه واحد مذکر غایب فعل ماضی مجهول او هو ضمیر دا د رکبه دپاره نایب فاعل دی. مع مضاف غیره دا بیا مضاف مضاف الیه دا بیا مضاف الیه دی دو مع مضاف دپاره. نو بیا مضاف مضاف الیه دا مفعول فیه دی د رکبه فعل دپاره. نو بیا رکبه فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فیه سے مل کر دا معطوف علیہ شوا. وہ حرف عطف لا یشبه صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معلوم او هو ضمیر دا د یشبه د پاره فاعل له. مبنی الاصل مبنیه دا مضاف دی او الاصل دا د مبنیه د پاره مضاف الیه دی. نو مضاف مضاف الیه دا مفسر دی او اعنی صیغه واحد متکلم فعل مضارع معلوم انا ضمیر مستتر دا ولا فاعل له او الحرف دا معطوف علیه دی و حرف عطف. الامر الحاضره دا موصوف صفت دا معطوف اول دی و حرف عطف. الماضیه دا ولا معطوف ثانی دی. نو الحرف معطوف علی دا چې کله د خپلو دواړو معطوفاتو سره ملاو شو نو دا د اعنی د پاره مفعول به دی. نو اعنی فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر دا تفسیر شو دو مبنی الاصل مفسر د پاره. بیا مفسر او تفسیر دا چې کله یوځای شو نو دا د یشبه فعل د پاره مفعول به شو. نو فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر دا معطوف شو دو معطوف علیہ دا پارا. بیا معطوف علیہ معطوف مل کر دا صفت دے دا اسمن موصوف دا پارا او موصوف صفت دا بیا مضاف الیہ دے دا کل مضاف دا پارا او مضاف مضاف الیہ مل کر دا بیا خبر دے دو هو مبتدا دا پارا. نو مبتدا خبر دا جمله اسمیه شوا. او مونږه د مبتدا خبر د پاره په تیر درس کې د قاعده ذکر کړی و چې کله د کلام په شروع کې د معرفي په قسمونو کې د معرفه بالندا او د ضمیر منصوب منفصل نه علاوه د معرفي یو بل قسم راشي نو دغه معرفي قسم دا به مبتدا وي او که د دې نه وروستو جار مجرور راشي فعل راشي یا بغیر د الف لام والا اسم راشي نو دغه جمله به ولا دغه به ولا خبر جوړیږي. نو دلته هم د مبتدا نه وروستو کل اسم دا اسم راغلی دی بغیر د الف لام والا نو دا ولا خبر جوړ شوی دی. بله اهمه قاعده به مونږ دلته دا یاد ساتو
چې د فعل مضارع د امر او د نهي درې صيغې داسې دي چې په هغې کې همیشه دپاره ضمیر دا مستتر وي. یو د واحد مذکر مخاطب صيغه، په دې کې همیشه دپاره انت ضمیر دا مستتر وي، پټ وي پکې. بل د واحد متکلم صيغه، په دې کې د همیشه دپاره انا ضمیر مستتر وي. او بل د جمع متکلم صيغه، په دې کې بعد همیشه دپاره نحن ضمیر دا مستتر وي. نو اعنی دا د فعل مضارع د واحد متکلم صيغه ده، نو په دې کې به هم همیشه دپاره انا ضمیر دا به پکې پټ وي. اعنی الحرف والامر الحاضر والماضي نحو زید فی قام زید. قام زید، قام صيغه واحد مذکر غائب فعلی ماضی معلوم، او زیدون دا د قام د پاره فاعل دی. چونکه فاعل مرفوع وي نو دی وجنا زید دا مرفوع دی، او د مرفوع کېدو علامت دا ضمه ده. لا زید وحده لعدم الترکیب ولا هؤلاء فی قام هؤلاء. دا هؤلاء دا د قام د پاره فاعل دی، لیکن چونکه هؤلاء مبنی دی نو دی وجنا دا مرفوع دی محلا لوجود الشبه. ويسمى متمكنا، يسمى دا د فعل مضارع نه د واحد مذکر غایب د مجهول صيغه ده، هو ضمیر په دې کې نائب فاعل دی، او متمکنا ولا مفعول به دی. فصل حكمه ان يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا. دلته حکمه دا مضاف مضاف الیه ملکر دا مبتدا ده، چونکه د کلام په شروع کې د معرفي په قسمونو کې معرفه د معرفه به اضافت راغلی دی، د حکم اضافت شوی دی ها ضمیر طرف ته، او تدین وروستو فعل راغلی دی، نو دغه معرفه دا مبتدا شو، او تدین وروستو چې دا کم فعل دی نو دا ولا خبر جوړیږي. حکمه مضاف مضاف الیه ملکر مبتدا، ای یختلف، یختلف لا د نسب دا ان ورکړی دی. یختلف صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، او آخره دا مضاف مضاف الیه دا د یختلف د پاره فاعل باختلاف العوامل با حرف جار. اختلاف دا مضاف دی، العوامل مضاف الیه، نو مضاف مضاف الیه دا مجرور دی د با جار د پاره، بیا جار مجرور دا متعلق دی په یختلف فعل پورې. اختلافا لفظیا، اختلافا دا موصوف دی، لفظیا دا معطوف علی دی، او حرف عطف دی، او دا تقدیریا دا بیا معطوف دی په لفظیا باندې. نو معطوف علی معطوف دا صفت جوړیږي د اختلافا موصوف د پاره، او موصوف صفت دا بیا مفعول مطلق جوړیږي د یختلفا فعل د پاره. نو یختلفا فعل اپنے فاعل متعلق او مفعول مطلق سره چې کله ملاو شي نو دا بیا خبر جوړیږي د حکمه مبتدا لپاره. او اختلافا لفظیا دا په خپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي، او تدې په باره کې مونږه قاعده هم ویل وه. نو دلته که مونږه وګورو نو دوه اسمونه دي، او دواړه نکیرې دي، او دواړه واحد دي، نو دی وجنا اختلافا موصوف دی، او لفظیا او تقدیریا دا ولا صفت جوړیږي. بیا فرمایي نحو جاءنی زید ورأيت زيدا ومررت بزيد. جاء صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا ولا مفعول به دی، او زید دا ولا فاعل لی، نو دا جمله فعلیه شوه. رأيت زيدا، رأيت فعل بفاعل، او زيدا دا ولا مفعول به دی. مررت بزيد، مررت فعل بفاعل، بزيد با حرف جار، او زيد دا ولا مجرور دی، دا جار مجرور بیا متعلق دی په مررت فعل پورې. او تقدیریا نحو جاءنی موسی، په دې مثال کې دا موسی دا د جاء د پاره فاعل دی، پر رأيت موسی کې دا موسی د رأيت د پاره مفعول به دی. نو موږ به داسې وایو موسی په لومبي مثال کې جاءنی موسی، موسی مرفوع بضمه تقدیرا، او په دویم مثال کې چونکه موسی دا د رأيت د پاره مفعول به جوړیږي، نو موږ به داسې وایو موسی منصوب بفتحه تقدیرا. ومررت بموسی کې دا موسی د بار پاره مجرور دی، نو موږ به داسې وایو موسی مجرور تقدیرا. یو ځل مونږ بیا دا عبارت وایو. مصنف فرمایي اما المقدمه ففيها فصول، کم چې مقدمه ده نو په دې کې 4 فصل دي. بیا لومبی فصل دا د اسم معرب په تعریف کې دی، او د اسم معرب تعریف دا دی وهو كل اسم ركب مع غیره ولا يشبه مبني الاصل، چې اسم معرب دا هر هغه اسم دی چې هغه د خپل غیر سره مرکب وي، یعنی په ترکیب کې واقع وي، او د مبني الاصل سره مشابه نه وي. نو یو شرط وجودي دی چې د خپل غیر سره مرکب وي، او دویم شرط هغه د عدمی دی، یعنی نفي والا دی،
او هغه څه دی چې د مبني الاصل سره به مشابه نه وي. او بیا مصنف فرمایي چې مبني الاصل 3 څیزونه دي، حرف دی، امر حاضر دی، او 3 نمبر ماضي ده. نحو زید فی قام زید، په قام زیدون کې دا زیدون دا معرب دی ځکه چې شرایط پکې موجود دي. لا زید وحده، لیکن صرف زید قطع نظر دو قامنا دا معرب نه دی. ولی معرب نه دی؟ لعدم الترکیب، ځکه چې دا په ترکیب کې نه واقع. ولا هؤلاء فی قام هؤلاء، او نه هؤلاء معرب دی په قام هؤلاء مثال کې. ولی اگر چې دلته د هؤلاء په ترکیب کې واقع دی لیکن بیا هم مبني دی ځکه چې لوجود الشبه، ځکه چې تدې د حرف سره مشابهت دی. ويسمى متمکنا، او د اسم معرب ته اسم متمکن هم وی. فصل، دا په مقدمه کې دویم فصل له حکمه، د اسم معرب حکم دادی ان یختلف آخره باختلاف العوامل، چې د عواملو د اختلاف د وجه نه تدې اخیر دا بدلیږي. بیا دغه اختلاف عام دی، خو که دغه اختلاف لفظي وي یعنی په لفظونو کې ښکاره وي، لکه جاءني زید ورأیت زیدا ومررت بزید، دلته د معرب اخیر دا بدل شوی دی او دغه اختلاف بالکل په لفظونو کې ښکاره دی. او تقدیریا، یا دغه اختلاف تقدیری وي یعنی په لفظونو کې ظاهر نه وي. او تدې مثال دی جاءني موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.